الحمدللہ د ورکوٹ اختر کم تچی عید الفطر ویلے کی دا اغی ورځ ده. عزیزانو دا الله په فضل سره په موږ او تاسو باندې یو ډیر عظیم الشان میاشت تیره شوه او الحمدلله موږ ټول پکې روجیم ونیولې. الحمدلله عبادتونه تراویم پکې وکړلې او ډیرو ملګرو پکې ختمونه وکړه او لږو ملګرو ته د اعتکاف کولو توفیق ملو شو. الحمدلله اوس دا ټولې ملحرې په موږ باندې تیرې شوې. الله پاک په موږ او تاسو باندې د خوشحالۍ ورځ راوستله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دو خوشحالۍ وي. یو خوشحالي د روژه ماتي په وخت کې وي او یو خوشحالي عند لقاء الله د الله سره د ملاقات په وخت کې وي. نو الحمدلله موږ روجي ونیولې او زموږ دا یقین دی چې د الله سره به زموږ ملاقات د خوشحالۍ په ماحول کې کیږي انشاءالله. ولې روجي نیولې دي عزیزانو؟ ورکوټ اختر ته یوم الفطر ویلې کیږي، عید الفطر ورته ویلې کیږي. د عید معنی څه شی ده او د فطر معنی څه شی ده او د دې ورځې فضیلت څه شی دی؟ عید ویلې کیږي دوباره راتللو ته، بار بار راتللو ته. نو دا اخترم بار بار راځي ځکه ورته عید ویلې کیږي. الفطر معنی ختمېدلو ته ویلې کیږي. د روجي هغه کومه سلسله چې وه هغه ختمه شوه ځکه ورته یوم الفطر ویلې کیږي. دا اختر تاسو وګورئ، اول ځل اختر چې منو شوی دی دا د آدم علیه السلام چې کله توبه قبوله شوه هلته مسلمانانو اختر کړی دی، خوشحالي کړې ده. دویم ځل اختر چې کله منو شوی دی ابراهیم علیه السلام چې کله اور ورته د سلامتیا شوه او اور ورته ښایسته شو هغه ټیم کې هم خلکو اختر منو کو، یو عید منو کړی و. بیا دې نه بس یونس علیه السلام چې کله د مۍ د ګېډ نه راووتو هغه ټیم کې هم د هغې قوم چې کوم دی یو اختر منو کړی و، عید منو کړی و. او همدغرنګې موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه بني اسرائیل را خلاص کړل په دغه صورت کې هم د هغې قوم یعنې بني اسرائیلو ټولو یو اختر منو کړی و، خوشحالي منو کړې وه. عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو د عیسی علیه السلام چې کوم خلک وو هغوی هم یو اختر منو کړی و. او په دې وخت کې ټول مذاهبو کې اختر منو کېږي، ټول مذاهب. خدایات ساتئ چې هغوی په اختر کې بې حیایي کوي، هغوی په اختر کې ګډاګانې کوي، هغوی په اختر کې فضول خرچانې کوي، هغوی په اختر کې عبادت نه کوي. الحمدلله مسلمانانو ته الله اختر ورکړی هغه عبادت دی. نبی علیه السلام دویم هجري کالو او د شوال اول تاریخو نبی علیه السلام اختر د ورکوټ اختر اول ځل چې کړی و هغه اختر یې مناولو. نو پهله د هغې نه مخکې د صحابو نه تپوس وکړه، وایي دلته دا خلک دوه اخترې مناوئ، دا ولې؟ دې کې دا رسومات کېږي، دا بدعات کېږي. وایي صحابه ورته وفرمیل چې او ای د الله رسوله دوه اختره مناویږي او دا کارونه پکې کېږي. نبی علیه السلام وفرمیل چې ای صحابو تاسو ته هم الله دوه اختره درکړ، یو ورکوټ اختر یو غټ اختر. خدا نه چې دا به د دې خلکو په شانتې نه مناوئ، د دې خلکو په شانتې به نه تېروئ بلکې د الله په عبادت کې به تېروئ. ګوره چې ورکوټ اختر موږ ته راکړی شوی دی یو لوی عبادت تیر شو چې هغې ته د رمضان میاشت کې روجې ویله کېږي. دا یو لوی عمل موږ وکړو، الله پاک موږ او تاسو ته یوه خوشحالي راکړه. او خوشحالي څنګه ده؟ هغه هم د مس په شکل کې ده. موږ ټول راجمع شوي او الله ته به التجا کوو، درخواست به ورته کوو. بیا د هغې نه مخکې که خیال دې کړي خوشحالي راغله صدقه هم پکې سړی ورکړي، صدقة الفطر راغلی. غټ اختر موږ ته څنګه ملو شوی دی؟ غټ اختر لوی عمل قرباني، حجاج قربانیو کی او دا ټول ارس تیر شي دا غیر پس الله پاک یو خوشحالي راوړي
او په هغه خوشحالۍ کې وګوره قرباني الله پاک صدقه یې ښه ده او بیا هغه خوشحالۍ کې هم که ته وګورې په هغې کې هم ته مونځ کې نو عزیزانو دې خبرې ته اشاره ده چې مسلمان سړی به خوشحالي هم د الله د احکاماتو د لاندې تېروي مسلمان سړی به په خوشحالۍ کې داسې یو عمل نه کړي چې په هغې باندې الله ناراضه شي خدا ناخواسته نو دا مسلمان ته یو سبق ملاویږي چې ته به خوشحالي داسې تېرې چې څنګه تا د شریعت وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله د ورکوټې اختر ورځ شي وایي دا فرشتې د هر کوڅې په سر کې د هر جماعت په سر کې فرشتې ودرېږي او دا فرشتې اوازونه کوي چې اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو راشئ د هغه رب طرف ته چې کم رب دا ورکون کې دی او کم رب ګناه معاف کون کې دی دا اوازونه کېږي دا ټول فرشتې ولاړې دي وایي بیا چې کله دا ټول خلک جومات ته راشي او یو اجتماع جوړه شي لکه څنګه چې موږ تاسو ناست یو وایي الله دې ته متوجه شي اوس موږ تاسو ته الله متوجه ده څه وایي اورېږي الله فرمایي متوجه شي وایي ای زما بندګانو تاسو زما نه څه غواړئ وغواړئ وایي زما د خپل په عزت باندې قسم وي ښه دا الله فرمایي زما د خپل جلال باندې قسم وي تاسو ما نه د آخرت باره کې څه غواړئ هر څه به درله درکړم کم سوال ما نه د آخرت باره کې د الله فرمایي دې مجلس ته ما نه سوال کوه او زه به درله درکوم د دنیا باره کې چې کومه دعا کې کم سوال کې ستا مصلحت ته به کتلی کېږي هغه به هم درته ملاوي او بیا څه وایي ای زما بندګانو تاسو که چېرته ما همدغه رنګې راضي کوئ او زما عبادت کوئ زه به ستاسو ګناهونو باندې پرده واچوم زه به ستاسو ګناهونه پټ کړم او تاسو به مجرمانو ګناهګارو خلکو ته کافرانو ته نه رسوا کوم او په داسې حالت کې واپس شئ چې ستاسو ټول ګناهونه معاف شوي دي او زه تاسو نه راضي دا څوک وایي دا الله پاک دې مجمع ته فرمایي نو دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده په دې کې زما د الله په ذات باندې قسم وي دا حدیث قدسي ده چې الله پاک به زما ستا کې د هر یو کس مغفرت د وتلو سره کوي ولې موږ الله ته التجا دپاره راغلي دا نه چې موږ عبادت نه دی کړی موږ عبادت هم کړی بیا هم د الله نه سوال کوو چې یا الله موږ عبادت وکړو د خپله مزدوري م وکړله یا الله ستا نه م تمه ده چې موږ ته به ښایسته بدله راکړي او زموږ مغفرت به کې نو الله د مغفرت اعلان کوي خو په دې اختر کې یو به داسې کوئ چې د یتیمانانو او د غریبانانو ډېر خیال ساتل پکار دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین زه او یتیم داسې یو لکه دا دوه ګوتې یو وارې نبی علیه الصلاة والسلام د ورکوټې اختر جمع ته راتلو او په لاره کې څه ماشومان وکتل هغه ماشومانو لوبې کولې یو ماشوم پکې ولاړو هغې لوبې نه کولې او جامې هم داسې څښاوې او دا ولاړو وایي نبي علیه الصلاة والسلام دې ماشوم ته وایي چې ته ولې ولاړ یم دغه رنګې سیټ ته ته هم لوبې وکړه دې ماشومانو سره هغه ورته وایي ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم وایي زما پلار نشته وایي زه یتیم یم نبي علیه الصلاة والسلام جمع لیټ کړله د اختر مونځ لیټ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس ته ونیولو او کور ته بوتلو عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وای ای عائشه د خپل لنګ په مسجد وکړو او دته واچولو خې صفا کو ځان سره روان کو صحابه ټول په انتظار کیو چې د الله رسول خو ټیم یو ورکړه ټیم بدل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ماشوم را روان دي ولې دا ماشوم یتیمو عزیزانو مونږ ته دا خوشحالۍ یو اشاره راکړي چې موږ تاسو ټیک ده چې په موږ تاسو باندې خوشحالي ده داسې خلک دي چې هغې دا خوشحالي په غم کې ده نو دا اختر دې دپاره دی دا خوشحالي چې ته بل ته هم خوشحالي ورسې د غریبانانو د یتیمانانو د مسکینانو امداد وکړي او بل په دې اختر کې داسې رسومات ونکړو چې په کوم باندې الله ناراضه کېږي دا ځوانان کارډونه تقسیموي دا کارډونه دا ناجایز دي دا کرسمس ډے باندې دا کارډونه مناویږي او دا چې کوم د خلکو ته رسیږي او دیم دا لیټونه میټونه دا شی په شریعت کې نشته
او دریم نمبر د مړي کور ته تګم نشته. عزیزانو هغې باندې لوی خفګان راغلی دی او زمونږ او تاسو دا رسم دی اوس چې موږ او تاسو دلته نه لاړ شو او زمونږ په خاندان کې کوم مړی شوي هغه ته ډایرکټ ورشو هغه د هغې غم نور هم راتازه کړو. موږ او تاسو ته الله یو واجبه شریعت راکړی چې د 2 ورځو نه زیات خفګان نشته الا په ښځې باندې چې کله خاوند وفات شو نو هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېروي، یا الا هغه ښځه چې کله خاوند طلاق ورکړه 3 ماهواري یا 3 میاشتې به چې کوم دی عدت تېروي. شریعت موږ د دې نه اخوا اجازت د خفګان راکوي نه. او 4م نمبر داسې په کوم کور کې چې مړی تېر شوي هلته نوي جامې نه اچوي. هغه خلک دا معیوب ګڼي، په عیب سره ګڼي. دا خبره هم غلطه ده. په شریعت کې د دې شي اجازت هم نشته. ما تاسو ته عرض وکړه چې د 3 ورځو نه خفګان نشته په شریعت کې. نو بعضې ملګري داسې هغې په دې رواجونو کې نښتي وایي زما د پلار اول اختر دی نو زه به جامې نه اچوم. دا شی ناجایز دی، دا په شریعت کې نشته. او 5م نمبر دا عمل به کوئ چې دا د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، په دې کې به دا نفرتونه ختموئ. عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3. مؤمن دپاره جایز نه دي چې د خپل مسلمان روح سره د 3 ورځو نه زیات خفګان وکړي. فمن هجر فمات، کوم سړی چې دغه رنګ وکړي او مړ شي دخل النار، په جهنم کې به داخلېږي. موږ او تاسو په اختر کې الله پاک موږ او تاسو ته دا اشاره راکوي چې ای بنده خوشحالي مې درکړله، دا خوشحالي کې نفرتونه ختم کړه، خوشحالۍ کې دا دشمنۍ دا نفرتونه ختم کړئ، خپلو کې محبت پیدا کړئ، د محبت یو ماحول پیدا کړئ. نو دې دپاره انشاءالله کوشش به کوو چې کوم خلک یو بل نه خفوي، یا مور او پلار د بچو نه خفوي، یا بچي د مور او پلار نه خفوي، یا علاقې ګاونډیان خفوي د یو بل نه، یا رشتہ داران نو موږ او تاسو به هغه ته ورځو، د هغه نه به معافي غواړو، یا به هغه راځي تا نه به معافي غواړي. یو داسې ماحول د محبت تیر کړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب